د میاشتې د کتلو بیان، د یو مشک بیان. مثلا د شعبان د میاشتې په 23مه شپه باندې کو چا سپومې ولیده، سپومې ښکاره شوه نو شهادت وشو، نو رمضان شو. نه 29 شوه، سپومې ښکاره شوه نو شهادت وشو، نو رمضان شروع شو. د رمضان روژه ونیسه او که سپومې ښکاره نه شوه، میاشت چا ونلیده نو دغه ورځ باندې روژه مه نیسه. حدیث مبارک کې دي دې ورځې د 2 ورځې د روژې نه منع راغلې ده، بلکې د شعبان د 30 ورځې پورې نو بیا به روژه ونیسي. چې 30 ورځې پوره شي بیا د رمضان د روژه ونیسي. مسله نمبر 2، دا حکم د هغه چا لپاره دی چې د هغه په نیت کې د تردد وي. که سبا روژه وه نو روژه مې ده، او که سبا روژه نه وه، که سبا روژه نه وي نو روژه مې نه ده. یا سبا که د چا روژه وي او که نه وي، خو زما د رمضان روژه ده، او د رمضان او که رمضان نه و د روژې ونیولې نو دې به یو ورځ مخکې اختر هم راولي. نو داسې کس ته پر روژه نشته دی. سر کې د یو مشک روژه چې ده دا دې ته ویلی شي چې یو کس دا شکي وي، او شکي زموږ په معاشره کې دا زموږ په معاشره کې دا یې چې خلک وایي لکه وي سبا روژه ونیسه، وایي که بس د روژې میاشت شوه نو بس روژه شوه، او که چېرته نفلي روژه وه نو نفلي روژه شوه. نه ده صحیح. اگر که غټ خلک هم وایي زموږ د کتاب سره کار دی، دې ځای کې موږ د چا اختلافاتو ته نه یو ناست. کتاب چې څه مسله یې هغه به وایي. مسله داسې ده چې وایي که دا کم کس په ځان پوره اعتماد وي چې د یو مشک په ورځ باندې د شک په ورځ باندې د ده نیت د نفلي روژې نه نه خوځي، صرف په نفلي باندې ولاړ، یا د ده د مخکې نه عادت وي، مثال په طور دی د خالي په ورځ روژه نیسي، د مخکې نه د عادت طریقه را روانه، د جمعې په ورځ دی نیسي، او په دغه ورځ هم د جمعې ورځ راغله نو بس بیا د روژه ونیسي. یا د ده نیت چې دا د نفلو نه نه خوځي، بس مکه نفلي نیت کړی دی نو بیا دې روژه ونیسي. ورنه که چېرته د نیت کې فرق راځي، که دا وه نو دا به او که دا وه نو دا به، دا د حسین احمد مدني رحمه الله په شان شخصیت چې هغه ته به شیخ الاسلام 19 یا 15 یا 14 خودي دا دومره کاله هغه د مدینې منورې کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د روزې مبارکې سره درس کړی، او چې کله به درس کو نو وی چې صاحب د دې روزې مبارکې دا فرمایي صلی الله هغه چې دی هغه به د یو مشک روژه نه نیسله، هغه به وایي ما ته یره کېږي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ارشاد نه، هسې نه چې زه چېرته راګیر شم، ما ته یره کېږي، هغه به نه نیسله. نو که د چا شک راځي نو بیا دې نه نیسي، او که د چا شک نه راځي په رسکا نیت یې چې دی په یو ځای باندې ودرېږي مستقیم، نو بس بیا دې روژه نیسي. بیا ښه خبره ده، چونکې زمونږ کیسې هم داسې، نو بیا ښه خبره ده. الله رب العزت راله توفیق راکړي.